الله الرحمن الرحیم الفصل الثالث دریم فصل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم ترى للمتحابین مثل النکاح. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایلی دي تبونوینی د دو محبت کوونکو د پاره د نکاح پشان شه. دو تنان دی دو قبیلی دی او د هغوی په خپلو کې سره محبت ته نو دا محبت چې مضبوطیږي د دې دپاره د نکاح په شان بل ښه شی نشته. په نکاح مضبوطیږي. تاسو پې پوه شئ د نکاح رشته پکې وشي دا به مضبوط شي. متحابینو نه هغه دوه قبیلې دوه خاندانونه چې خپلو کې محبت او تعلق بهم قول دار چې متحابینو نه مراد سړی او ښځه ده چې خپلو کې قبل النکاح تعلق د محبت وي نو دا محبت به په څه مضبوطیږي؟ په نکاح باندې. هلکه پې پوه شئ. وایه وعن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا چا چې څوک چې دا غواړي چې د خدای سره مخامخ شي طاهرا پاک مطهرا پاکیزه فلیتزوج الحرایر آزاد ښځې د نکاح کې حرایر وینځي نه. ولی ځکه وینځي چې کمی هغه په خدمت د مولا کې ادب نه خالی. تاسو پې پوه شئ تربیت یې نه شوی او حرایر د ادب والی د مولا خدمت کې نه. دی وجې نه دا راغلی دی چې الحرایر صلاح البیت والاماء فساد البیت. حرایر اصیل ښځې دا کور جوړوي او وینځي کور خرابوي. تاسې پې پوه شئ. الله وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ما استفاد المؤمن بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نه غوره کوي مؤمن پس د تقوا د الله را د الله د ویرې نه بغیر چې مؤمن څه فایده کوي نه فایده کوي مؤمن پس د تقوا د الله نه خیر له چې دته غوره من زوجة صالحة د نیکي بیبي نه. نیکي بیبي نه ښه بل څه نشته. نیکه بیبي کومه ده د هغې اوس صفات ذکر کوي. ان امرها اطاعته که دی هغې ته امر وکړي نو هغه یې تابعداري کوي. و ان نظر الیها سرته که دی هغې ته وګوري نو هغه دی خوشحالی. و ان اقسم علیها که دا خاون قسم د دې ښځې په سر وخوري نو ابرته دا ښځه پې قسم ناړي هغه کار نه کوي چې به د قسم واوړي. و ان غاب عنها که دا خاون غایب شه د دې ښځې نه نصحته فی نفسها و ماله خیرخواهي کوي د دې سړي په نفس د دې ښځه کې. یعنی د سړي ابرو او عزت نه خرابوي چې نفس غلط استعمال کړي. و ماله او په مال د سړي کې د سړي مال هم نه ضایع کوي مال خیال هم ساتي. رواه ابن ماجه الاحادیث الثلاثه د دې درې واړو حدیث روایت ابن ماجه کړي دي. وایه وعن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. چې کله نکاح وکړي یو مؤمن بنده فقد استکمل نصف الدین نیم دین د پوره شو. فلیتق الله د خدای نه دې وویریږي په نصف الباقي په نور نیم کې. تاسو پې پوه شئ نیم دین پوره شو نور نیم دین کې د خدای نه ویریږي ځکه د نظر حفاظت خو شو خولې کې د خدای نه ویریږي. الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهن وعنهم أجمعين رضي الله تعالى عنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یقینا لوی نکاح د برکت پر لحاظ ډیر لوی برکتی نکاح کومه ده ایسره چې اسانه په دې نکاح کې مؤونتن د تکلیف او مشقت په لحاظ مشقت او تکالیف پکې کم نو دې کې برکات ډیر زیات دي ځکه خو د صحابه نکاحونه ډیر بې تکلف او رواهما البیهقی فی شعب الایمان. باب النظر الی المخطوبه و بیان العورات باب د په بیان د کتلو هغې ښځې ته چې هغې ته پیغام نکاح دی لیږلی او بیان د هغو څیزونو چې هغې ته کتل جایز نه
مخطوبه هغه ښځې ته وایي چې پیغام د نکاح ورته لیږل شوی. خطبه به کسر الخا پیغام نکاح ته وایي. عورات نه مراد هغه اعضا دي چې د هغې پټول واجب دي. دا ماخوذ دي د عار نه. عار شرم ته وایي. عورت ته عورت ځکه وایي چې د دې اندامونو ښکاره کول خلک شرم او پیغور ګڼي. تاسو پې پوه شئ. الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. فقال ورته وایي انی تزوجت امراه، ما خو نکاح د یوې ښځې سره وکړه. من الانصار، د انصارو نه. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فانظر الیها، ورته وګوره. اوس سوال دا دی چې نکاح یې وکړه نو بیا فانظر الیها څه پیدا کوي؟ نو جواب دا دی چې انی تزوجت، دا معنی انی اردت التزوج، ما د نکاح اراده کړې ده د یوې ښځې سره د انصارو. نو نبی علیه السلام ورته فانظر الیها، ورته وګوره. فإن فی اعین الانصار شیئا، ځکه د انصارو د ښځو په سترګو کې څه شته، څه شی پکې شته. یا سترګې شنې دي او یا سترګې خړې دي، خړوالی دی پکې. نو هسې نه چې سبا بیا پښیمانه وي. هلکه پې پوه شئ. یوه خو دا مسله معلومه شوه چې د کومې ښځې سره سړی نکاح کوي نو هغې ته کتل جایز دي. خو دا کتل به په څه طریقې؟ دا به په صحیح طریقې سره وي، په غیر ارادي طریقې سره. تاسو پې پوه شئ داسې کتل به وي. دویمه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د کم ځای معلومه کړه چې د انصارو ښځې سترګو کې څه دي. یا خو سړی کتلی نو ښځه یې په سړو قیاس کړی وي، یا خو سړو ورته قیسې کړې وي چې داسې دي. دریم دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر او د امت د پلار د حیثیت دي، او پلار خو بچو ته کتی شي که نه. تاسو پې پوه شئ. نو دا د دې وجې نه ورته ویلې. او بله دا مسله معلومه شوه چې یو څوک در سره مشوره کوي هغې ته د چا عیب ښکاره کړي نو دا بد نه دی. مشوره کې دا د هغې غیبت نه دی. فإن فی اعین الانصار شیئا، د انصارو په سترګو کې ستا عیب جویي نه ده، بلکې هغه ته صحیح مشوره ورکول دي چې هسې نه چې سبا بیا پښیمانه یې. هلکه پې پوه شئ. تاسو که څوک ستړي کېږئ او پاسئ او دس ته نو اجازه ده ښه. او واه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تباشر المرأة المرأة، یو ځای کېږي به نه مباشرت به نه کوي ښځه د ښځې سره. فتنعتها چې بیا یې بیانوي لزوجها خاوند ته، کأنه لکه دا خاوند ینظر الیها د پردۍ ښځې ته ګوري داسې. د نسائی په روایت کې ورسره دا هم دي ای په الثوب الواحد. د مباشرت نه مراد نظر مع اللمس دی. داسې چل دی چې ښځه دې د ښځې سره بدن نه لګوي، چې خبرې م ورسره کوي، ګوري م ورته بدن لی او بدن ورسره لګوي. تاسې پې پوه شئ. فتنعتها که مرفوع شي نو عطف دی په لا تباشرو، او چې منصوب شي نو د پانه بعد به ان مقدري. تاسې پې پوه شئ. مباشرت دی نه کوي، یوازېوالی دی نه کوي، ښځه د ښځې سره په یوه بستره کې. فتنعتها لزوجها چې بیا د هغې پردۍ ښځې صفات خاوند له بیانوي، کأنه لکه دا خاوند چې ینظر الیها د پردۍ ښځې له ګوري. داسې دی ولې نه کوي؟ ځکه د دې قول نه د فتنې اندیشه ده. د فتنې اندیشه ته دا ده چې خاوند په تصور کې به هغه پردۍ ښځه یو مجامعت به د خپلې ښځې سره کوي نو په ګناه کې به واقع شي، تصورات به یې ګنده شي، خیالات به یې ګنده شي. نو د دې حدیث نه دا مسله راووته چې کم قول او فعل نه د فتنې اندیشئ، د داسې فعل او قول ترک لازم دی. دې ته سد الذرائع وایي. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفزي الرجل إلى رجل. ندی ګوري یو سړی عورت د سړی ته او ندی خزه ګوري عورت د خزې ته. ولا يفزي الرجل الى الرجل ندی لګيږي یو سړی د بل سړی سره پیسو بن واحدن په یو کپړه کې. ولا تفزي المرأة ندی لګيږي خزه د خزې سره پیسو بن واحد په یو کپړه کې. یوې کپړې کې بنه سړی د سړی سره سمولي او نه به خزه د خزې سره سمولي. الکه په پوښي پردای خزې سره. الکه تاسو په دې حدیث پوښتئ. الکه په پوښتئ د دوو یا زیاتو د لسو یا زیاتو کلونو د دوو کسانو یو ځای اوده کېدل جایز نه دي. برابر خبره ده که داسې دوه کسان نارینه او که زنانه وي. هلکه پې پوه شئ. او یا یو سړی او بل ښځه او په منځ کې سحایل نه وي نو سملاستل نه دي جایز په یو بستره کې یا په یو کټ کې. او که په منځ کې سحایل نو بیا خیر. تاسو پې پوه شئ که پې پوه دې حدیث نه دا مسله هم راووته چې په موټر سایکل 3 کسان کېناستل هم جایز نه دي. دوه کسان په خیر دی ځکه چې یو لري لګېږي سره نه کړه. 3 کسان بالکل حرام دي موټر سایکل باندې 3 کسان. تاسو څوک پې ناست نو خپله تصور وکئ. زه به درته څه وایم چې جایز دي که نه دي جایز. تاسو خپله فتوا ورکئ. زما خو دا فتوا ده چې 3 کسه په موټر سایکل کېناستل بالکل نه دي جایز. تاسو پې پوه شئ نو تاسو خپله خوښه ده. الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة لا يبيتن دا معنا نه د چې شپه دې نه تېروي نه دې یوازې کېږي رجل عند امرأة سیب د بې خاونده ښځې سره. سیب بې خاونده چې پیغله هم پکې شامله شي. تاسې پې پوه شئ. یا سیب نه کونډه مراد د کونډې سره به یوازې کېږي نه ولې ځکه هغه خو د حرامېتوبونو نه خبره وي که نه. تاسو پې پوه شئ یوازې به ورسره نه کېږي الا یکونه ناکحا او ذا محرمین. یا دا چې خپله ښځه وي یوازې ورسره په کوټه کې او یا دغه یي دا محرمه ښځه وي. تاسې پې پوه شئ چې هغې نکاح تا سره حرامه وي او د پردۍ ښځې سره په یو ځای کېدل یوازې کېدل بالکل نه دي جایز اگر که ګیره دې نامله رسېږي. او د جنید بغدادي په شان بزرګ هم نه به کوې داسې. دا به نه وایي چې مونږ بزرګان یو نه بزرګان ډېر خطا شوي دي. او دا به نه وایي چې ما له دم له راځي دم له به هم ځان له نه راغواړي یوازې. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شي. الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. ځان وساتئ د داخلېدلو نه په ښځو. پردو ښځو له ور داخل نشي کورونو له پردو نه ننوځئ. فقال رجل یا رسول الله ته خبر راکړه الحم لیور څنګه دی چې ورېندارې سره ناست. قال الحم الموت لیور خو مرګ دی. لکه مرګ نه چې سړی ځان څنګه بچ کوي همدارنګې د لیور نه هم ځان بچ کېدل ضروري دي. الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أن أم سلمة استأذنت رسول الله. ام سلمې اجازت وغوښته د نبي علیه السلام نه په حجامت کې ښکل لګولو کې. نبی علیہ السلام امر وکړه ابو طیبه ته ان یحجمها چې دې ته حجامت وکړي. قال حسبتو جابر وایي زما دا خیال دی چې دی ورو ورو رضایي یا غلام لم یحتلم چې بالغ نه و. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. جابر وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نه جرير بن عبد الله وایي ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو د ناڅاپي کتلو په لاره روان او ناڅاپي دې په سترګه په ښځو ولګي. په امرني ما ته امر وکړ اصرف بصري چې زه سترګې ښکته کړم واړو. ناڅاپي به دا دی چې دې ښاخې کې ناڅاپي دا معنی چې پته درته ولګېده چې ښځه را روانه ده بس زر دې خوا ګوره. هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي. وعن جابر رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان. ښځه چې کوم د مخامخ کېږي هم په صورت د شیطان په شکل. تاسو پې پوه شئ. او چې وروسته کېږي هم په صورت د شیطان یعنې شیطان یې مخکې او وروسته ترې روان هغه تا ته لمسون درکوي. اذا احدکم اعجبته المرأة چې یو په تاسو کې داسې چې ښځه یې پردی ښځه په تعجب کې واچوي. تاسو پې پوه شئ. فوقعت فی قلبه
فلیعمد الی امرأتی واقعي چې د پزړه کې وغورځيږي د خزې پردی خزې تصورات پزړه کې راشي نو فلیعمد د قصد یو کې الی امرأتی خپل خزې ته خپل بیبي ته فلیواقعها منا فلیجامعها خپل بیبي سره د جما وکي فإن ذلک يرد ما فی نفسه دا جما کول د خپل خزې سره لري کوي هغه وسوسې چې د په خیالاتو کې دي خیالات ټول انتها جما کول دي نو چې دا کار دی وکړو نو هر څه به ختم شي وروسته راځي نورې خبرې بس درود شریف اللهم صل علی